مینچې خو هر څوک پخوي، که رنګارنګ وي که ساده وي او خامخا خوږې یې پخوي. خو نن مې سوچ وکړ وایم راسئ چې ترسکونې مینچې پخې کړم چې څنګه به وي. نو والله داسې یقین وکړئ داسې ښکلې وې چې زما به پخپله هم یقین نه راته چې آیا مینچې ترسکونې پخې کړي هغه دومره مزېدارې. نو راځئ چې ټوله طریقه درته وښیم چې ما رنګارنګ مینچې ترسکونې څنګه پخې کړې، مطلب تړکې والې مې څنګه پخې کړې. د ټولو نه لومړی خو مې رنګدارې مینچې واخیستې، دا خو په اسانه هر ځای کې میلاوېږي او ډېر په ښه قیمت میلاوېږي. دا مې واخیستې، اوبه مې ور وایشولې او ښه ښکلې مې په هغه ایشېدلو اوبو کې واچولې او ښه ښکلې مې نرمې کړې، خو ډېرې مې نرمې نه کړې، لږې شانته کې کلکې مې پرېښودې. اوس مې دلته کې پین واخیستو، اور د پاسه مې کېښودو او ښکلې ګرم شوی دی. تیل به پکې لومړي اچومه، تاسو به اوس ووینئ چې دې کې به موږ اویل واچوو او اویل ما کم واخیستل ځکه چې ما لږ غونته کې مینچې ویشولې، بویل مې کړې ځکه چې لومړني پیره باندې ټرای کوم، نو په دې وجه باندې مې لږ هر څه اخیستي دي چې ښه ښکلې راشي ترسکونې او ذایقه دارې راشي. نو اویل مې واخیستل او یو وړوکي شانته کې پیاز مې دلته کې کټ کړی دی، هغه مې اویل کې واچو. تاسو به هم دغه شانتې پین کې اویل واخلئ، ښکلې به یې ګرم کړئ، پیاز به ور وړوکي وړوکي کټ کړئ، هغه به پکې واچوئ او بیا به یې ښه ښکلې مکمل فرای کړئ. خو داسې به یې فرای کوئ څنګه چې خلک وریجو دپاره ښه مکمل پوره فرای کړي دغه شانتې. تاسو کتی شئ چې ښه ښکلې فرای شوی دی، اور راسره تیز دی، دا رانه سوځېدو، نو په دې وجه مې د کومو اوبو کې مې چې مینچې ایښولي دي هم د هغو اوبو نه مې ورته اوبه واچولې چې پیاز رانه ونه سوځي. دلته کې مې اوس مالګه واچوله، سالن مساله مې واچوله، ورسره مې سویا سوس واچو او چیلي سوس به ورسره واچوم او د دې نه علاوه که تاسو سره نورې مسالې وي او پکې اچول غواړئ اډ کول غواړئ ضرور واچوئ پکې، ذایقه به یې نوره هم ښکلې راشي. چیلي سوس مې ورته هم اوس دا دی واچو. د سویا سوس او چیلي سوس دې سره د میکروني شو یا داسې څه قسمه موږ وچ سیز پخوو که نه، دې سره بیا د ذایقه ډېره زیاته ښکلې راځي. نو اوس مې پکې دا واچول، ښه ښکلې مې مکس کړه دا تړکه مکمل تیاره ده. اوس به پکې مینچې اچوم. مینچې یو بل کې لږې شانته کې ورغلې وې، څمڅۍ باندې مې ښه ښکلې مکس کړې چې راجدا شي. اوس ورته تاسو وګورئ په تړکه کې مې واچولې او اوس به یې دوباره ښه ښکلې مکس کړو چې دې ټولې ته تړکه یو شان شي. یقین وکړئ دومره زبردستې راغلې وې چې د وریجو نه کمې نه وې، سمه ښکلې ذایقه یې وه. نو ضرور دا ریسیپي تاسو هم ټرای کړئ. امید لرم چې ستاسو هم دا ریسیپي ډېره زیاته خوښیږي ځکه چې مینچې خو خوږې هر څوک خوري، خو ترسکونې مینچې خو چا نه دي پخې کړې او مزې دې واخلې. امید لرم چې زما د کتونکو به دا ویډیو ضرور خوښه شوي. داسې ښکلو او اسانو ریسیپیانو دپاره زموږ سپنا دیسي رسوي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره دا کومه بیل نشان چې دی دا هم پریس کړئ چې زموږ هره ویډیو د ټولو نه لومړی ستاسو کور ته دررسي. او کمنټ راته ضرور وکړئ، لازمي راته ووایئ چې ستاسو دا آیډیا خوښه شوه او که خوښه هم نه شوه. دا وګورئ ماشاءالله زبردستې ترسکونې مزېدارې مینچې پخې شوې تړکې واله.